سلامونه راځي چې نن د قرآن کریم تر ټولو اوغه سورت البقره ته یو ځغلندن نظر وکړو. تصور کړئ چې دا سورت د یوې ټولي د لاره یو بشپړ بلو پرنټ دی. له عقیده او عبادت نیولې تر قانون او اقتصادي پورې هر څه پکې شته. نو دا یوازې د آیتونو یو ټولي ده نه ده، بلکې د زندگی یو بشپړه نقشه ده. راځي چې د دې نقشې مهم برخې سره یو ځای وپلټو. سورت په یوې ډېرې کلکې او ځواکمنډې خبرې پیل شي. دا نو وایي چې دا یو کتاب دی، نه، بلکې وایي ذالک الکتاب، یعنی دا هغه کتاب دی لا ریب فیه چې هیڅ شک پکې نشته. دا آیت له هم غپیله یو معیار ټاکي. دا لوستو کې ته وایي چې دلته به تاسو داسې راشونې ومومئ چې سل په سل کې د باور وردي. دا د ټول سورت لپاره یو ډېر ډاډمند پیل دی. نو د دې لئی صورت د رازونو د سپړلو لپاره مونږ به دا سفر په 5 پړاوونو کې تر سره کړو. لومړی به په دې پوه شو چې دا صورت ولی دومره زیانګړي دي. بیا به وګورو چې خلک د ایمان بلنې ته هنګ غبرګون خي. ورپسې به د تاریخ پاڼې راواړو او د پخوانیو پیغمبرانو لیکې سوخنه به عبرت واخلو. له هغې وروسته به د یوې عادلې تولید د جوړښت لپاره عملی لارښوونو ته ورشو او په پای کې به د صورت په اغي دعا ته ځان پوکړو چې د هر مؤمن د زړه आवाज دی. نو راځو چې له لومړۍ ګامه یې پیل کړو. د دې صورت هویت څه دی؟ اولی یې نوم دومره نو غیر معمولی دی. نو ولې د قرآن تر ټولو لوی صورت نوم د ګوا صورت دی؟ دا نوم له یوې ډېرې حیرانونکې کیسې نه اخیستل شوی. دا د هغه قوم کیسه ده چې د یو ساده حکم د منلو پر ځای یې دومره پوښتنې وکړې چې په ځاني کار سخت کړ. نو دا نوم په حقیقت کې د اطاعت او بېجایه پوښتنو ترمنځ د توپیر یو ډېره قوي یادونه ده. او سرازو دوهمې برخې ته دلته صورت د انسان د روانپوهنې یو نقشې واړندې کوي. دا وایي چې کله حق وړاندې شي خلک په 3 ډلو ویشل کیږي. راځو چې وګورو دا 3 ډلې څوک دي. لومړی 2 ډلې خو بیخ یو د بل ضد دي. یوې خواته هغه کسان دي چې زړونه یې خلاص دي. دوی په نادیدلو حقیقتونه ایمان راوړي، لمونځ کوي، ل خپل مال څخه د الله په لاره کې ورکوي. خو بلې خواته بیا هغه کسان دي چې په قصدي توګه یې خپل زړونه او غوغونه کړي دي. د دوی لپاره خبرداري او لارښوونه هیڅ کومه معنا نه لري. خو درېیمه ډله منافقان تر ټولو خطرناک او پیچیده ده. او همدا لامل دی چې قرآن د دوی په هغه اړه ډېر تفصیل ورکوي. ولی ځکه دوی له دننه څخه ټولنه کمزوري کوي. دوی په ژبه وایي چې مونږ ایمان راوړي، خو په زړونو کې یې ناروغي ده. دوی فساد ته اصلاح وایي او په رښتینو مؤمنانو ملنډې وهي. د دې لپاره چې د ایمان، کفر او نفاق دا نمونه په عمل کې وخی، صورت مونږه د تاریخ یوې ژورې مطالعې ته بیایي. دا د پخوانیو پیغمبرانو او امتونو کیسې بیانوي. خدا کیسې یوازې د وخت تیرولو لپاره نه دي، بلکې د دې لپاره ده چې د هغوی له بریاوو او ناکامیو څخه زده کړه وکړو. دلته 3 مهم تاریخي پړاوونه ذکر شوي دي. لومړی د حضرت آدم علیه السلام کیسه چې موږ ته د بشریت د پیل، د لومړنۍ تیروتنې او بیا د توبې درس راوکوي. بیا د حضرت ابراهیم علیه السلام کیسه چې د ایمان او قربانۍ یو بېسارې بیلګه ده. او بیا تر ټولو اوغړې کیسه د حضرت موسی علیه السلام او بنی اسرائیلو چې د الهي لارښوونې او انساني سرکشي یو ډیر اوږي او عبرتناک تاریخ لري. د بنی اسرائیلو کیسه په دې صورت کې ډیر زیات ځای نیسي. ولې؟ ځکه دا د یوې ټولې د لړو او ژورو کیسه ده. دا راشي چې څنګه الله پر دوی خپل نعمتونه نازل کړل. له فرعون څخه یو وژغورل، سمندر یې ورته 2 ځای کړي، خو دوی بیا هم نافرمانی وکړه او د سرو زرو د سخي عبادت یې پیل کړي. نو بدوی کیسه د هرې ټولې لپاره یو آینه ده. او د بنی اسرائیلو د همینه فرمانی او بیجای پښتونو تر ټولو ښه مثال په هغې کیسې کې دی چې صورت ته یې خپل نوم ورکړی. نو راځو چې په پای کې هغه پوښتنې ته جواب ووایو، ولې غوا؟ کیسه ډیره ساده ده. هغوی ته امر وشو چې غوا حلاله کړي. خو د دې پر ځای چې وایو، اورو او منو یې، دوی یو بحث پیل کړي. رنګ یې باید څنګه وي، عمر یې څومره وي، نورې ځانګړتیاوې یې څه دي. د دوی دې پوښتنو نه یوازې کار سخت کړ، بلکې دا یو وخا دیله چې د الهي حکم په وړاندې یې زړونه تسلیم نه وو. نو دا کیسه د تسلیمۍ د روح په اهمیت ټینګار کوي.
د سمې عقیدې او له تاریخ څخه د زده کړې ورسته صورت اوس عملی ډګر ته راځي. دا یوازې د کیسو کتاب نه دی، دا د یوې فعالې او عادلې ټولنې د جوړولو لپاره یو بشپړ قانوني او ټولنیزي لارښود هم دی. دلته د اسلام بنیادی ستنې ټاکل کیږي. د بیلګې په توګه د قبله بدلون ټول مسلمانان په یو لوري متحدوي. لمونځ، زکات، روزه او حج یوازې شخصي عبادت نه دي. دا هغه بنیادونه دي چې د ټولې غړړې له یو بل او له خپل خالق سره تړي او یو ډیر پیاوړی ټولنیز جوړښت رامنځته کوي. او له عبادتو هاخوا صورت د قرآني او ټولنیز د ثبات لپاره هم روښانه قوانین وړاندې کوي. د واده او طلاق په خیر حساسي موضوعګانې په ډیر عدالت سره تنظیموي چې د هر چا حقوق پکې خوندي وي. د میراثي قوانین د شتمنۍ عادلانه ویش تضمینوي او د قصاص قوانین په ټولنیز د نظم او امنیت بنیاد جوړي. په اقتصادي ډګر کې صورت یو انقلابي اصل وارندې کوي. تجارت او ګټه حلال دی، خو سود یا ربا چې د پیسو لاري پرتلو کوم خطر او کار څخه پیسې ګټل دي پکې کا حرام دی. دا د استحصالي اقتصادي نظام پر ځای د یو عادلانه نظام بنیاد واضح دي او حتی د پور بخښلو سپارښتنه کوي چې دا د ټول نسلي خواخوږي یو ستره نشه ده. او اس د دې اوګرد او هرړخې سفر پای ته رسیږو. د صورت ورستی آیاتونه د ټول پیغام یو ډیر ځواکمنده او اغیزمنه خلاصه ده. دا د ایمان جوهر او د یو مومن ورستی دعا ده. دا آیت د عدالت او رحمت یو حیرانونکي انډول وړاندې کوي. لیوخه دا روشنا کوي چې هر انسان د خپل اعمالو مسؤل دی، کې خیر کوي او کې بد پایلې دی وی. خو له بلخه دا ډاړه هم را کوي چې الله تعالی هیڅ سال کا پرچا د اغه لوسه پورتا بار نظری. دا د انفرادي مسؤلیت او الهی مهرباني یو بشپړ انزور دی. او په پای کې صورت په یو جامع دعا پای ته رسیږي. دا د یو مؤمن اقرار دی چې په ټولو پیغمبرانو او کتابونو ایمان لري پرتل کوم تو فرسخه. دا د تسلیمي اعلان دی، سمعنا و اطعنا، مونږ واوریدل او اطاعت مو وکړه. او بیا دا د انسان د کمزوري اعتراف دی، له الله څخه د بخښنې، رحمت او په سختیو کې د مرستې غوښتنه کوي. نو دا و د قرآن کریم د 260 آیتونو لرونکي تر ټولو اوږده صورت یو وخت نه له عقیدې نیولې تر قانون پورې له تاریخ څخه د ټولنې ژوندۍ پورې د دې صورت پراخوالی او ژوروالی پرشتیا هم د فکر ور دي. او په پای کې مونږ له یوې مهمې پوښتنې سره پاتې کیږو. څنګه یو متن چې 1400 کاله پخوا نازل شوی نن هم د نورۍ د 1 میلیارډ څخه د زیاتو خلکو لپاره د ژوند یو بشپړ لارښود دی. د دې پوښتنې ځواب شاید په خپلې د دې صورت په ژوروالي او تلپاتې پیغام کې نغښتې وي. سلامونه. نن مو یو ډیره مهمه او په حقیقت کې ډیره پراخه موضوع راخیستای ده. هو سلامونه او رښتیا هم پراخه موضوع ده. بالکل. سورۃ البقره د قرآن کریم تر ټولو اوږد سورت موږ به هڅه وکړو چې په دې کې پټو پیغامانو، کیسو او لارښوونو ته یو ځغلنده نظر وکړو. او زمو سرچینه به پخپله د صورت متن وي ترڅو په مرکزی پیغامانو یا خې په هوشو. نو راځي چې پیل کړو. صورت په سر کې یعنی په پیل کې خلق په درو ډلو ویشي. دا یو ډیر خوي پیل دی داسې نه ده. دا ډیر مهم ټکی دی ځکه دا د ټول صورت لپاره یو چوکاټ جوړوي، یعنی دا کتاب د لارښوونې لپاره دی. نو لومړی دا واضح کوي چې څوک ترې ګټه اخلي، څوک یې رد وي او څوک دومخي کوي. نو لومړی ډله څوک ده؟ لومړی ډله متقین یا پرهیزګاران دي. متن وایي چې دا کتاب د دوی لپاره لارښود دی. د دوی ځانګړتیاو هم بیانوي لکه په غیب ایمان لرل، لمونځ قایمول او له ورکړې شوی رزق سنا لګول. یعنی هغه خلک چې د لارښوونې منلو ته تیار دي، خو د نورو دوه ډلو په هراسه دویمه ډله کافرین یا منکرین دي. د هغوی په اړه متن وایي چې په زړونو او غوغونو یې مهر لګیدلی او په سترګو یې پرده ده. نو که خبرداري ورکړل شي کې نه، دوی ایمان نه راوړي. او درېمه ډله هغه خو تر ټولو پیچلې ښکاري. هو، منافقین. دوی په ژبه وایي چې ایمان یې راوړي خو په حقیقت کې مؤمنان نه دي. او د هغوی د تشریح لپاره ډیر په زړه پورې مثالونه هم کارول شوي دي، لکه د اور بلول او بیا په تیاره کې پاتې کېدل. بالکل. د تمثیلونه د هغوی رواني حالت ښیي.
د اور مثال د دوی د لنډمالې ګټې یا دوکې په چره دی چې بلا اخره په مانوي تیاره بدلیږي. او د باران مثال د باران مثال بیا د دوی داخلي ویرا او شک په خوته کوي، یعنی په تیارې کې باران، تندر او برشناوي دوی د اسلام لزواک برشنا څخه غټه هلي خو د مسولیتونو تندر څخه یې ویره لري. ډیر ژور تحلیل دی. د دې دریو ډولو لمبارفي کولو ورستا متن سمدستی یوې ډېرې بنیادی کیسې تزي د آدم علیه السلام پیدایش. دا د انسان د ټول سفر پیل ټکې دی. هو بالکل دا کیسه د انسان د رول او مسؤلیت بنیاد زیږي. کله چې خدای پرشتو ته وایي چې پزماکه یو خلیفہ ټاکی نو پرشته یې پوښتنه کوي. یو منطقي پوښتنه سیده دوی وایي چې آیا داسې څوک به پیدا کوي چې فساد وکړي؟ دقیقاً دا د انسان د احتمالي منفي اړخ په اړه یو اندېښنه ده، خو د خدای جواب ډیر په زړه پورې دی. زه په هغه څه پوهیږم چې تاسو نه پوهیږئ. دا د انسانو کوم پارت ظرفیت ته اشاره ده؟ د علم او پوهیر ظرفیت ته. خدای آدم ته سارا نامونه ورزده کوي. دا یوازې د شیانو نمونه نه دي بلکې د مفاهیمو د درک ورتیا ده. او کله چې آدم دا نامونه پرشتو ته وایي هغه وی په خپل محدودیت اعتراف کوي. هو دا ښیي چې د انسان فضیلیت په علم کې دی. بیا د سجدې امر راځي چې ابلیس ته تکبر له عمله انکار کوي. دا د اطاعت او سرغړونې ترمنځ لمړنې ټکر دی. او بیا د جنت کیسه لوونه څخه منع کول او د شیطان غلول. دا داسې د لکه د انسان د ژوند یو کوچنی نمونه، د زمینه تیروتونه او بیا راپورته کېدو کیسه. هو او ترټولو مهم برغی د توبې او بخښنې دی. کله چې آدم او حوا خپل تیروتنه درک کوي دوی له خدای څخه د بخښنې کلمات زده کوي او توبه یې قبولیږي. یعنی دا د نهیله پر رای د امید پیغام ورکوي. بالکل دا یو بنیادی اصل ټاکی. تیروتونه د انسان برخه ده، خو مهمه دا ده چې بیرته خدای ته رجوع کی په زړه پورې ده. نو دا د فرد کیسه شو، خو صورت بیا همدا موضوع د یوې ټولې په کې هم سړي سمدا، یعنی د بنی اسرائیلو په کیسه کې. دا یو غوړه اړیکه ده. د صورت یو غلیا برخه بنی اسرائیلو ته ځانګړی شوی. دلته مو وینو چې څنګه یوې ټولې ته په پړله پسې ډول نعمتونه ورکول کیږي، خو هغوی بیا سرغړونه کوي. لکه کوم نعمتونه؟ صورت لومړی د خدای نعمتونو ور یادوي. د فرعون له غلامی څخه ژغورل، د سمندر په دوه برخو ویشل او په دشته کې د من او سلوا ورکول. من او سلوا د خو یوازې خوارا نه وو، داسې نه ده؟ دا د یو لوی سمبول ښکاري. بالکل دا یوازې خوارا نه وو، دا یو بشپړ رزق وو چې پرته له کومې حصې ورته رسیده. دا د خدای په فضل او رحمت د بشپړ توکل سمبول و. خو د هغوی غبرګون څه و؟ هغوی شکایت وکړ او پیاز، هوغه او د زمي کې نور سبزیجات وغوښتل. دا په سمبولیکي توګه د الهي فضل څخه مخ اړول او د زرکونې نوستریار ډک ژوند ګوره کول و. او د سرغړونو تر ټولو لیا بیلګه شاید د سروزرو د خسکې عبادت وي. دا څنګه وشو؟ دا د انسان د بېصبري او د مادي شیانو سره د تړول یو واخمنه کیسه ده. کله چې موسی علیه السلام غره ته لاړ دوی سمدستي یو مادي معبود وخوا چې پسترګو یې ویني. خو د صورت نم البقره له یوې بل کیسو څخه اخیستل شوی. هو د غوال کیسې څخه. دا کیسه ډیره عجیبه ښکاري. دته امر شوی چې یو هوا حلاله کړي، خدای په پرلا پسې توګه پښتنی کوله. هو او دا کیسه یو واسه تاریخي واقعا نه ده. دا د انسان د چلن په اړه یو ژور تبصره ده. امر ساده وو، یو هوا حلاله کړه، خدای د هغه د رنگ، عمر او نورو ځانکاتیو په اړه پښتنی پیل کړي. او هر پښتنی امر نور هم محدود او سخت کړي. دلته اصلي درس د قانون د روح او لفظ ترمنځ توفیر دی. د کومه هوا په جزئیاتو کې دومره ورک شو چې د امر اصلي محکه چې ساده اطاعت و یې لیاد وتلا. یعنی دا د قانوني مشغفي او په ځان د کار سختولو خطرونه په ګوته کوي. بالکل همدا سیدا. نو د بنی اسرائیلو کې ساده عبرت لپاره ده. خو صورت یو څه په یو قوم نوې دریږي.
دا د ابراهیم علی السلام کیسه ته ځي دلته هغه رول څه دی؟ د ابراهیم علیه السلام کیسه د ایمان او تسلیمی یو بل بنستان جوړوي. متن بیانوي چې څنګه ابراهیم علیه السلام او د هغه زوی اسماعیل علیه السلام د کعبه بنیادونه پورته کوي. خو تر عمل مهمن د هغوی دعا دی. او دوی د څه لپاره دعا کوي؟ دوی دعا کوي ای زموږ رب موږ خپل فرمان بردار وګرځو او زموږ له نسل څخه یو مسلمان امت پیدا کړه او په هغوی کې یو پیغمبر راولېږي چې دا په مستقیمه توګه د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راتګ ته اشاره ګڼل کیږي. هو هم د خبره ده. دا شی چې د اسلام پیغام نوی نه دی بلکې د ابراهیمی دین تسلسل دی. دا د حیرانتیا کې خبره ده چې دا صورت څومره پراخ دی. موږ له کیسون څخه اوس د تونیوس قوانینو په لور ځو. د سشکاری چې دا د یوغې فعال تولینې لپاره یو لارګوت کتاب دی. دقیقاً دا صورت یازې کیسې نه بیانوي بلکې یو عملی چوکاټ وړاندې کې. د مثال په تور کې د قبله بدلنو له بیت المقدس څخه مکې ته دا یو جغرافیایي بدلون نو سم ده. هیڅ کله نه. دا یو ډیر مهم سمبولیک عمل وو. دا د نوی مسلمان امت لپاره د یو ځانګړي روحاني هویت او مرکز ټاکل وو. او لیدې وروسته نور قوانین هم راځي لکه اقتصادي فلسفه. ما ولیدل چې متن د سود یا ربا په اړه ډیر سخت تدریج لري. هو او دا د سود او تجارت ترمنځ موشاړه توپیر کوي. متن وایي چې خدا تجارت حلال کړي او سود یې حرام کړي. دا تفیر په شی کې دی. تجارت د خطر اخیستلو او ارزش رامنځته کولو پر بنیاد ستاړواړي. خو سود لکه څنګه چې دلته بیان شوی د پیسو خنه پیسو پیدا کول دی چې ډېرې وخت د استثمار لامل کیږي. او د اقتصاد ترڅنګ دا د ټولیس تولانیس عدالت او شخصي مسولیت پاړم خبرې کوي. بالکل. د رمضان روزه یوازې لوړغا نه دی. دا د تقوا او ځان کنټرول یو وسیله دی. د قصاص قانون د ژوند د حرمت لپاره دی. بیا د کورنی ژوند په اړه تفصیلی لارښوونې راځي، نکاح، طلاق او داسې نور. نو که دا ټول قوانین د یوې مثالی ټوله بدن وي نو د دې ټوله روح یا عقیدوي زړه بسوي. کوم آیت د دې صورت مرکزی عقیده پړاګه کوي؟ بلا شکه دا 225 آیت دی چې د آیت الکرسی یا د عرش آیت په نوم یادېږي. دا د خدای د عظمت، قدرت او علم یو بے مثاله بیان دی. الله غزاد ته چې له هغه پرته بل معبود نشتا، تل ژوندې او د هر څه ساتونکو دی، نه پرې کالی نیسی او نه خوب. ډیر د آیت یو وزید خدای د صفاتو یو لیست نه دی. دا د وجود په اړه یو بشپړ فلسفي بیان دی. وای چې د هغه علم او قدرت ټول اسمانونو او زمي کپوشل دي. کې قوانین د ټوله جسم ہوئی نو آیت الکرسی یې روح دی. او د صورت پای هم دومره زواکمند دی. وارسیدو آیاتونو چې د آمن رسول په نوم یادېږي. هو دا د مؤمنانو د ایمان یو بشپړ اقرار دی. دوی په خدای د هغه پرشتو، کتابونو او ټولو پیغمبرانو پرته کوم تفسیر څخه ایمان لري. دا د نړیوال پیغام یووالي بیا تاییدوي. او پای په یو دعا کیږي. هو د ایمان د دې قوي اقرار راسته آیتونه په یو عاجزانه دعا پای ته رسیږي. ای زمونږ رب کې مونږ هېره کړی وي یا مونږ تیروتنه نه کړی وي، مونږ منه نیسه. دا د انسان حالت په ډاګه کوي. له یوې خوا قوي ایمان او له بلې خوا د خپل ضعف اعتراف. نو د دې ټولو خبرو پایله څه شو؟ مونږ د پیدایشو څخه پیل وکړ، د تیرو قومونو له تاریخ څخه مو عبرت واخیستل، د یوې ټولې قوانینو مو وڅولل او د ایمان په ژیرو مفهومو مو خبرې وکړي. دا هر ځای سره څنګه تړاو لري؟ په زړه پورې خبره بیا دی چې دا صورت هنګ تاریخ او قانون او عقیده سره تړي، ترڅا یو بشپړ فکری او عملی نظام وړاندې کړي. د ټیرو قومونو کې سو د عبرت لپاره دی، قانون د عمل لپاره دی او عقیده هغه بنیاد دی چې دا ټول پرې ولاړ دی.
یعنی د لارښوونې یو جامع کتاب دی. بالکل د انسان د ژوند هر اړخ ته لفردي ایمان سنیولې تر ټولنیز عدالت پورې پاملرنه کوي. یو ورستو فکر چې اوریدونکي پرې غور وکړي. متن په پرلپسې دوړه د خدای د نعمتونو په یادولو او په جمونو باندې په ټینګار کولو ټینګار کوي. دا یو کس دې ته هڅوي چې د خپل زندگی سفر کې د یاد، شکر او مسؤلیت ترمنځ اړیکې ته فکر وکړي. برتله دي چې دا د جنگاري مسیر سوي. ډیر ښه نکته دی. دا یوازې په تیرو کې سو یادولو نه دي بلکې په اوسنی وخت کې خپل جمونو او مسؤلیتونو په اړه فکر کول دي. بحث ته آخر اغلاست. نن ورځ مو د قرآن کریم د سورة البقره لومړني آیتونه چیرو. هغه برخه چې د انسانانو درې بنیادیزې ډلې معرفي کوي: مؤمنان، کافران او منافقان. او زموږ د نننی خبر وترو مرکزی پوښتنه هم یعنی له همدې ځای راپورته کیږي: آیا الهی هدایت یو ځانګړی انعام دی چې یوازې هغو کسان ته ورکول کیږي چې له مخې څخه د پرهیزګاري په لارو روان وي، او کېدا یو عمومي وړاندیز دی چې هر چاته کیږي خو ځینې خلق د خپل روحي ناروغي او انکار له امله په شعوري توګه رد وي؟ زما دریز دا دی چې متن په ډیر واضح ډول وایي چې دا کتاب په خپله د یوې ځانګړې ډلې لپاره لارښود دی. په بله باره دا د هغو کسانو لپاره دی چې لا د مخه یې لاره موندله ده، نه د هر چا لپاره. او زه به دا استدلال وکړم چې هدایت د لمر د رڼا په څیره دی چې پر ټولو یو شان لګږي، خو ځینې کسان په خپله د کفر او نفاق په دیوالونو سره ځانونه په سیوري کې ساتي. یعنی دا خنډونه له بایل نه بلکې له دنه څخه راپورته کیږي. صح. راځي له پیل څخه یې پیل کړو. متن په دې ټکو پیلېږي: ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. یعنی دا هغه کتاب دی چې پکې هیڅ شک نشته، د پرهیزګارانو لپاره هدایت دی. ګوره دلته للمتقین کلمه یوازې یو صفت نه دی بلکې یو شرط دی. دا په خپله یوه بنیادیزه خوار دی او ایرانولن کې خبر ده. متن دا نه وای چې دا د ورکشو خلکو لپاره هدایت دی بلکې وای دا د پرهیزګارانو لپاره دی. یعنی دا د یو ځانګړې پر مختلف ډلې لپاره لارښود دی، نه د پیلکونو لپاره. بیا ورسته آیتونه د متقیانو ځانګړتیاو بیانوي: په غیبو ایمان راوړي، لماز قایمي او له هغه څه چې ورکړل شوي دي انفاق کوي. دا ټول فعال عملونه دي چې د وژوري روحاني جمتیار ښکارندویي کوي. دا هغه ځانګړتیاوې دي چې دوی یې د دې پر مختلف هدایت تلاسیلو لپاره وړ ګرځولي. نو پایله یې هم روښانه ده: اولئک علی هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون. هم دوی د خپل رب له لوري په سمه لار دي او هم دوی بریالي دي. دا په ډاګې کوي چې هدایت د یو ځانګړې ډلې د روحاني حالت پایله او نهام دی. زه ستاسو په خبره پوه شوم او دا تفسیر یو قوي منطق لري، خو زما په اند للمتقین ته له بلې زاویې هم کتلی شو. دا د دې پر ځای چې یو شرط وخی، دا په ګوته کوي چې په پایا کې څوک له هغه هدایت څخه ګټه پورته کوي چې ټولو ته وړاندې شو. یعنی دا د پایلی بیان دی، نه د پیل شرط. تصور وکړه چې یو ډاکټر یو ډیر اغیزمن درمل جوړ کړي. هغه وایي دا د روغو خلکو لپاره دی. دا هغه مطلب دی نه دی چې ناروغان یې نشي کارولی، بلکې دا دی چې یوازې هغه کسان به بشپړ ډول روغ شي چې هغه درمل په صحیح طریقې سره وکاري او د پرهیز لاره هم خپله کړي. متن صدمداسې ته د دویمې ډلې یعنی کافرانو حالت بیانوي: ان الذین کفروا سواء علیهم اانزلتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. د دوی د ایمان نه راوړلو لامل هم ذکر کوي: ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. دلته مهر لګول او پرده راتل زما پاند د دوی د پرلپسې کفر او انکار پایله ده، نه یو مخی ټاکل شوی الهی عمل. بیا د منافقینو یادونه کوي چې فی قلوبهم مرض، یعنی پزړونو کې ناروغي ده. د یو روحاني سرطان ته ورته دی: شک، حسد او دومخیتوب. او تر ټولو ویروهن کې خبره ده چې متن وایي الله دا ناروغي فزادهم الله مرضا، یعنی وردیروي. دا د دوی د خپلو اعمالو تعبیري پایله ده. هر درواغ دا ناروغي نور هم جوړه کوي. تاسو دا د انسان د انتخاب په پایله کې ګوره او دا د پیدو ور ده،
خو زه په متن کې یوې بلې کلمې ته نشم ورتېرېدلی. ختم الله دلته فاعل په واضح دور الله دی. متن دا نه وایي چې د زیو زړونه مهر شول، بلکې وایي الله د دوی پر زړونه مهر ولګاوه. دا ژبه د الهي حاکمیت خبره کوي، نه یوازې د انساني پایله. کله چې متن ختمه وایي، دا یوازې د بندلو په معنا نه ده، دا د یو شی د مهر کلو په څیر دی، لکه یو لیک چې ورستي ځل ته لاګیږي بیا نه خلاصیږي. دا د یو پرېکړې نشانیه ده چې شوی او پای ته رسیدلې ده. دا د الهي پرېکړې ورستیوالي او نه بدلیدونکو حالات شي. نو پایله هم یقیني ده، لا یؤمنون، دوی ایمان نه راوړي. دا یو ثابت حالت بیانوي، نه یو داسې حالت چې د بدلون وړ وي. بیا د منافقینو په حاره وایي اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. دا یو داسې تجارت شي چې پایله له مخې معلومه ده. فما ربحت تجارتهم. دوی په حقیقت کې یو انتخاب درلو، خو د دوی د روحي حالت له امله یې غلط انتخاب وکړو او اوس په یو داسې حالت کې دي چې برته راګرځېدل کرې ناشونی ښکاري دي. اجازه راکړئ یو پوښتنه وکړم. که ستاسو خبره ومنو چې هدایت یوازې د متقیانو لپاره دی او د کافرانو پر زرونو مهر لګیدلې، نو بیا د پیغمبرانو د لیږلو او د کتابونو د نازلولو هدف څه دی؟ آیا دا یوازې د هغو کسانو لپاره دی چې لادم ښیې لار موندلې ده؟ دا د الهي رحمت له پراخ مفهوم سره په ټکر نشکاري. زما په اند د گمراهی اخیستلې د هدایت پر جای مثال پخپلې دا په ډاکا کوي چې هدایت دیتا د انتخاب لپاره موجود وو. دوی اختیاردارو که هدایت له پیل څخه دوی ته نوې وارندې شوې، نو دوی به همګه د هغه پر جای گمراهی اخیستلې شوای. دا داسې ده چې یو څوک چې بازار ته لاړ شي او د سرو زرو پر جای سکاره واخلي، دا پخپله ثابت کوي چې سره زر په بازار کې موجود وو. نو مهر لګول د دوی د عملونو پایله ده، نه د دوی د عملونو لامل. لیکن لکه د منافقینو په اړه وایي چې دوی د درواغو نه عملي په عذاب دي، بما کانوا یکذبون. دلته د با تورای سببیت شي، یعنی دوی درواغ ویل د عذاب لامل ګرځي. دا د علت او معلول یو روشنا اړیکه ده. د دوی ټول عملونه لکه پزمیکه کې فساد کول او زنانو مصلحین بللې اختیاري کړنې دي. نو کله چې الله د دوی ملنډوي، الله یستهزئ بهم ويمدهم فی طغیانهم یعمهون، دا د عملونو طبیعي پایله ده، نه یو ناڅاپي الهي حکم. دا یو ډیر قوي استدلال دی، خو راځي متن ته نور هم جوړ شو او هغو مثالونو ته وګورو چې په خپله یې وړاندې کوي. د منافقینو مثال، مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، په رښتیا حیرانونکی دی. دا د یوې ژورې رواني پیشې انځور وړاندې کوي. یو څوک اور بلوي، شاوخوا یې روښانه کیږي او د یوې شیبې پر حقیقت او امنیت ویني. خو کله چې رڼا شي، ذهب الله بنورهم، الله دی دوی رڼا له منځه وړي. یو ځل بیا فاعل الله دی، دوی په خپله رڼا نه وژني، الله یې ترې اخلي او په تیارو کې پرېږدي. وترکهم فی ظلمات لا یبصرون. دا د فرصت د ضایع کېدو یوه غمګنه کیسه دی. دوی د یوې شیبې پر حقیقت ولید، خو د دوی داخلي ناروغي یا غرور د دې لامل شو چې هغه رلاسه ورکړي. نو دا زما نظر پیاوړی کوي چې یوه ځانګاره ډله خپل کړنونه له امله په ګمراهي کې پرېدل کیږي او دا فیصله د الله له لوري کیږي. د دوی حالت سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون، یعنی کاڼه ګونګیان رانډې دي، نو دوی به بیرته نه راشي په توګه وی بیان شوي. دا یو دایمي او نه بدلیدونکو حالت ښيي. زه ګورم چې تاسو ولې داسې فکر کوئ او دا مثال واقعاً د الهي عمل پرول ټینګار کوي. خو دوهم مثال او کسیب من السماء یو ډیر متحرک او پیچیده حالات انځور وي چې زما د نظری ملاتات کوي. تصورات کو چې یو څک په یو تیاره دشت کې باران په توپان کې گیر دی. تیاره، تندر او برېښنا شتون لري او دا ټول د الهي نشانو، د وحی، د ژمنونو او د اختارونو استزاري توپ کوي. د وی د رڼا په وریوي یو ډیر فرصت طلبه غبرګون شي. کلما اضاء لهم مشوا فیه، کله چې برېښنا رڼا شي دوی پکې ځي، خو کله چې تیاره شي و اذا اظلم علیهم قاموا ودرېږي. ګوره دا یو ثابت او مهر شوي حالت نه دی،
دا د دوی بې ثباته حالت، ویرا او داخلي کشمکش په ډاډه کوي. دوی په دوامداره توګه د رڼا او تیارې ترمنځ په تګ راتګ کې دي. دوی د توندر له عمله د مرګ په ویرې خپلې ګوتونو په غرونو کې ننباسي. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. دا د رد یو رواني حالت شي، نه یو له باهره تپل شوی دایمي حالت. دوی په دوامداره توګه انتخاب کوي، کله چې ګټه ویني د راشتلې پل لورځي او کله چې ویریږي په تیارې کې پاتې کیږي. دا د انساني اراده او انتخاب یو ډیر ژوند انځور دی. حتی په د دویم مثال کې هم د دوی برخلیک د دوی په لاس کې نه دی. د بریښنا راتلو او د تیارې خپریدل د دوی په کنټرول کې نه دی. دوی یازه خبرګون هي. دا په ډاګه کوي چې دوی د لوی ځواک په رحم او کرم دي. او په پای کې آیت وایي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. او که الله وغواړي د دوی اوریدل او لیدل بلې منځه یوسي. دا بیا هم د الهي حاکمیت پر مفهوم ټینګار کوي. دا چې الله ته اوسه د دوی حواس نه دي اخیستې، دا د هغې د مهلت یوه نشانه ده، خو دا اختیار لا هم د هغې په لاس کې دي. نو حتی د دوی په متحرک حالت کې هم ورستا پیکړه د دوی نه ده. د سمه ده، خو دا که الله وغواړي عبارت په خپل د په ډاګه کوي چې تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. دروازه لام خلاصه دی. دا د دوی د انتخابانو او عملونو په وړاندې د الهي غبرګون یو شرطي حالت بیانوي. رازو یو ګام شاته شو او د لوی انذار ته وګورو. مونږ دلته د دریو مختلفو انساني حالاتونو په اړه خبرې کو چې متن یې پرنډې کوي. یو یې په بشپړ طور تسلیم دی، متقیان، بلې په بشپړ طور منکر دی، کافران، او دریم یې په منځ کې بند پاتې دي، منافقان. دا دریمه ډله تر ټولو پیشلې ده. دوی په یو داخلي جنگ کې شکیل دي. دوی د هدایت د عمومي بلنې په وړاندې مقاومت کوي او دا عمومي بلنه په همدې سورې کې وادثه د ور راځي. یا ایها الناس اعبدوا ربکم. ای خلکو د خپل رب عبادت کوئ. دلته خطاب یا ایها المتقون نه دی، بلکې یا ایها الناس دی. دا یو نړیوالې بلنه ده چې د ټولو انسانانو لپاره ده. دا زما د نظریې بنیاد دی چې هدایت په اصل کې یو عمومي ورندش دی. د بس په پای کې زه بیا هم ټینګار کوم چې کیسې هم بلنه عمومي ده، خو د هغې د منلو وړتیا عمومي نه دي. متن له پیل څخه د دریو ډلو ترمنځ یو روښانه او قاطع توپیر رامنځته کوي. د متقیانو لپاره کارول شوی وجیبه هدن للمتقین، هدایت د دوی د پرهیزګارۍ د ځانګړتیا او انعام په توګه معرفي کړي. دا یو ځانګړی امتیاز دی چې دوی د خپلو اعمالو له لارې تلسړ کړي دي. په مقابل کې د کافرانو توضیحات د مهر شوی ختم الله او د منافقینو د ناروغ فی قلوبهم مرض حالت باندې ټینګار کوي. د حالاتونو داسې ښودلی شو چې د دوی لپاره د هدایت منل ناممکن یا لږ تر لږ خورا ستونزمن کوي. متن په واضح ډول تعریف وي چې هدایت د کار لپاره دی او څوک ترې برخه دي، او دا توپیر د الهي اراده او د انسان د مخکینی حالت پر بنیاد دی. او زه خپله خبره په دې خلاصه کوم چې که څه هم پالې مختلفه دي، خو متن د دې توپیر لاملونه د انسان په خپلو کړنولو کې لټوي. کفر او نفاق د رد، درواغو او روحاني ناروغي فعال حالتونه دي چې د هغه هدایت په وړاندې خنډ ګرځي چې په اصل کې ټولو ته ورړې شوې ده. یعنی مهر لګول او د زړې ناروغي د دې عمومي بلنې د رد کولو پایله ده، نو یې لامل. نو هدایت یو عمومي باران دی چې وریزي، خو ځینې خلک خپل لوښي نسکور غیزي او له هوا څخه ګټه نشي اخیستلی، په داسې حال کې چې متقیان خپل لوښي سم نیسي او له دې باران څخه یې ډکوي. دا په پایه کې د انسان د خبرګون او مسؤلیت کیسه ده. په حقیقت کې دا آیتونه د الهي حاکمیت او انساني مسؤلیت یو پیچړی او ژوره هدایتي نظریه وړاندې وکړي چې پکې دواړه اړخونه په یو بل کې نقشې تیږي او د یو له بل څخه یې جلا کول ناشوني دي. بالکل.
او دا پوښتنه چې آیا یو څوک باید لومړی پرهیزګار وي ترڅو هدایت ومومي او کې هدایت په خپله تقوا راونځته کوي په متن کې یو مرکزی فکری تضاد پاتې کیږي دا هغه پوښتنه ده چې موږ د موادو پړاو جوړ فکر کولو او د الهي پیغام په پیچلتوانو باندې غور کولو ته هڅاوي. نن موږ د یوټیوب یو تلاوت څېړو دا د سورت بقره یو بشپړ تلاوت دی خو په ډیر ګڼدي انداز کې ورندو شوې داسې ښکاري چې موخی یا دا چې اوریدونکي په کم وخت کې ټول سورت وهري. سمه ده او کله چې ما دا وارد نو لومړی ټکی چې سمدست زما پام ته راغی هغه د تلاوت یو ډول او نه بدلیدونکي صورت وو د یو ډول والی یعنی دا مونوټونی خی د صورت له احساساتي او مانوي جوړتیا سره د اوریدونکو د نشلیدو مخه ونیسي. دا ډیره د پام وړ خبره ده خو زه په دې فکر کې شوم آیا د دې یو ډول صورت یو ګټه دانه ده چې د آهو کسانو لپاره یو منظم جریان جوړ کی چې مثلا د حافظې د تکرار لپاره یو اوري یعنی کې په صورت کې ډیر بدلون راشي خی د هغوی تمرکز ګډوډ شي نه. هو دا یو معقول دلیل دی او یقینا د حدر تلاوت یو مقصد همدا دی په ځانګړې توګه د مراجعه لپاره خو خبره د توازن ده یعنی د افراط او تفرید. ګوره کله چې د حضرت آدم علیه السلام د خلقت کیسه چې د الله د قدرت او حکمت ښکارندویي کوي او بیا د بنی اسرائیلو ساکشي چې له غصه او عبرت نه ډکېده او بیا د صورت په پای کې هغه عاجزانه دعاګانې بالکل عاجزانه چې د بندې د هیلپلیسنس او امید سرزنی کونه کوي دا ټول په یو ایسا او یو صورت ویل شي نو د هرې برخې ځانګړی رنگ او اغیز پیکه کیږي دا لک یو انزورګر چې یو خسته منظر یوازې په تور او سپین رنگ وکړي جزیاتا بوي خو د رنگونو اغژنیتوبو احساس پکې نشته. ډیر ښه مثال وا نو ستونزه په خپل په چټکتیا کې نه بلکې په یو ډول والی کې ده. دا چټکتیا د آیاتونو ترمنځ هغه لطیف احساساتي توپیرونه له منځه وړي د رحمت آیاتونه د عذاب آیاتونه کیسې احکام ټول په یو موسیقي او صورت وردی کیږي چې دا د تدبر په لپاره یو لوی خنډ جوړوي. اوریدونکي د کلمو له یو سیلاب سره مخ کیږي خو د هغو تر شا پراته مانوي سمندر ته د ننوتو فرصت نه مومي. بالکل همداسې ده. نو د دې د حل لپاره وندیزدانې دی چې تلاوت ته په بشپړ ډول قرار شي ځکه دا به د ویډیو له اصلي موقع سره په ټکر کې وي بلکې ورندیز دا دی چې د آیتونو له محتوا او لحن سره سم په سرعت کې سټراټیجیک بدلون راوستل شي. سټراټیجیک بدلونه یعنی څنګه؟ یعنی خوشیارانه بدلونه دا باوریدونکو ته فرصت ورکي چې د هرې برخې له ځانګړي پیغام سره سم خپل احساسات عیار کړي. ایا د دې لپاره کوم کانکریټ مثال راوللې شي یعنی صورت په کومو برخو کې داړو بدلون مناسب دي؟ حتماً راځه د خوا کیسې ته وګورو. آیتونه 63 تا 73 په دې برخې کې د بنی اسرائیلو پرلپسې پوښتنې او ټګي یو ډول ډراماټیک کیفیت لري کې قاری دلته خپل صورت یو څه کم کړي او د پوښتنو په ځایانو کې لږه وقفه وکړي دا به اوریدونکو ته د کیسې جزئیاتو د درک کولو وخت ورکړي. ها سم ده. برعکس کله چې د سود په اړه سخت او ټکان ورکوونکي آیتونه راځي لکه آیت 290 فأذنوا بحرب من الله ورسوله دلته د قاری په غوغ او سراتت کې یو ډول قاطعیت او جدیت رڅرګندېدل کولی شي د آیت اغیزه څو چنده کړي. او د صورت په پای کې دعاګانې هغه خو تر ټولو مهمه ده. د دعاګانو لپاره یعنی آیتونه 250 او 280 یو څه تمکین آرامي او عاجزي به د هغو روحاني اغیز دومره زیات کړي چې اوریدونکي به یو په زړه کې احساس کړي. دا ډول هوښیارانه بدلاونه به تلاوت له یو ستړي کوونکي حالت څخه وباسي او اوریدونکي ته به یو بډیا او ډاینامیکه تجربه ورکړي. نو په حقیقت کې دا د قاری لپاره یو هنري چیلنج هم وي چې څنګه د صورت ساتلو تر سره د قرآن له احساساتي اړخ سره هم وصل پاتې شي. لکه دا موټر چلاولو په سره په لوی لاره چټک ځي خو کله چې یو ښکلو منظر راشي نو سرعت لږ کم وي تر څو خون ترې واخلي. دقیقاً
عالی مثالو او هم د بیګولډینګ کې د احساساتو لارښوونه مونږ خپل دویم چکی ته بیایي. په ویډیو کې د بصري نشانونو نشتوالی د دې لامل کاری چې اوریدونکي خپل موقعیت لاس ورکړي او له ساختماني پلوه ورک شي. دا ډیر په زړه پورې تعلق دی. یعنی که یو څوک په احساساتي توګه له تلاوت سره ونخلي خو نه پوهیږي چې د سورت په کومه برګي کې دی نو دا اړیکه به هم کمزوري وي. سورت البقره ډیر اوږد دی او موضوعګانې هم بدلیږي. یو وخت د بنی اسرائیلو تاریخ بیانوي، بیا د روژې، قصاص او طلاق احکام راځي. نو دا خطر شي چې اوریدونکي په منځ کې پوه نشي چې اوس د کومې موضوع په اړه آیتونه اوري. هو او دا نشتوالی د زده کړو او تدبر پروسس ستونزمنوي وي. په ځانګړي توګه د هغو کسانو لپاره چې له صورت سره پوره بلدتیا نه لري. اوریدونکي ممکن یوازې د کلماتو له جریان سره روان وي خو د موضوعاتو پر جوړښت او ترتیب نه پوهیږي. د لکه په یو لۍ او خنکي ښار کې پرتله نقشې ګرګېدل دي. ته وداني وینئ خو نه پوهیږي چې دا کومه سیمه ده او له بلې سره څه تړاو لري. خیر نو د حل لاره څه دی؟ آیا دا به د اوریدونکي پام ګډوډ نه کړي؟ زما مطلب دا دی چې د تلاوت له روحاني فضا سره به په ټکر کې نه وي. ځینې خلک په خو د تلاوت پر مهال سترګې پټوي. دا ډیره مهم اندیشانه ده. بالکل. او حل لاره په نرمو او غیر مزاحمو بصري نشو کې ده. مونږ د داسې څه خبره نه کوو چې پر سکرین ټوپونه وي. دا بصري عناصر باید د تلاوت له روحاني فضا سره همغږي وي. د اوریدونکي پام اصلي محتوا څخه وانړوي بلکې د آهنګ دی تجربې د بډایه لارې لپاره یو مرستندویه وسیله وي. نو د دې نرمو بصري نشو مثالونه څه کیدای شي؟ څو لرې شته. یو دا ده چې کله یو نوې لیه موضوع پیل کیږي د 100 ثانیو لپاره یې سرلیک په ډیر خکلی خطاطي او نرمي سره پر سکرین راچرګند او بیا ورک شي. د مثال پر توګه کله چې د انفاق په اړه آیتونه پیل کیږي په شخته برخه کې ولیکل شي د انفاق فضیلت، دا به د اوریدونکي ذهن ته یو چوکاټ ورکړي. خو راځي دا نظر نور هم پسې وچیړو. آیا دا به کافی وي؟ شاید نه. دا بیا وزید د موضوع په پیل کې مرتبه وکړي، په منځ کې بیا هم اوریدونکي خپل ځای له لاسه ورکړي. د پرمختګ یو بار یا پروګرس بار به څنګه وي؟ خو لکه څنګه چې مو وویل دا ډیر اثري او د شرکتونو د پریزنټیشن په سر شکاري. سیمه ده. خو کې مونږ همدا د پرمختګ بار لسر ډیزاین کړو. د یو ساده خط پر ځای دا بار په څو برخونو ویشلی چې د صورت لوی موضوعي برخې په نشانه وار کړه، لکه د ایمان اساسات، د بنی اسرائیلو کیسه، شرعي احکام او پای او دعاګانی. بالکل. په دې توګه اوریدونکي هر وخت لیدلی شي چې د صورت په کومه موضوعي برخې کې دی. دا به هم ته یو ذهني نقشه ورکي. او د دې ډیزاین باید ډیر ساده او لپس منظر سره هم هنګوي. شاید یو وزیر او تت رنگ وي چې ډیر د پام وړ نه وي. دا نظر ډیر خده. نو د موضوعات تو سرلیکونه او یو موضوعي پرمختګ بار بل کومه لار شته؟ هو یو ډیره ساده او موسعه د جز یا حزب شمیري شودل دي. د ویډیو په یو کونجه کې په ډیر کوچنی او نرم فونټ کې دا په ځنګړي توګه د هغو کسانو لپاره ګټور دی چې قرآن کریم په منظم ډول تلاوت کوي او له دې ویش سره بلد دي. دا درې وړه عناصر د موضوع سرلیک، موضوعي پرمختګي بار او د جز شمیره کله شي په ګټو یو داسې لارښوونده تجربه رامنځته کړي چې اوریدونکي ته د ورکیدو احساس ورنه کړي. او د دې ټولو لارښوونو او د تلاوت د صورت د تنظیم خبره مو یو بنیادی پوښتنې ته رسوي. دا ویډیو اصلاً د چا لپاره جوړه شوې ده؟ که څنګه هم د ګړندي تلاوت مفکوره روښانه دی، خو د دې ځانګړې موخې په اړه د وضاحت نشتوالی د ویډیو اغیزمنتیا کموي. دا د ټولو بحث بنیاد دی. ګړندی تلاوت یو وسیله ده، نه هدف. خو د څه لپاره؟ آیا دا د حافظانو لپاره د تکرار یا مراجعت په موخه دی چې هغوی د خپل حفظ د پخولو لپاره ورته اړتیا لري، یا د هغو خلکو لپاره چې په سفر کې دي او غواړي په یو ځل یې واوري، یا شاید د هغو کسانو لپاره چې غواړي د ورځني کار په جریان کې یې د شایلغړغو په توګه وغږي؟
هر ډولې بلا بلا اړیاتاوې او توقعات لري. واک دا هدف روشنه نشي نو لیدونکي له غلط توقعات سره راځي. مثلا یو نو مسلمان یا یو ځوان چې غواړي د قرآن په معنا پوه شي کدا ویډیو وګوري ممکن فکر وکړي چې قرآن باید همداسې په چټکی ولوستل شي او په پایله کې به ناهیلي شي. هغه به فکر وکړي چې د نشي کولای له قرآن سره اړیکه جوړه کړي په داسې حال کې چې ستونزې په هغه کې نه بلکې د ناسمې وسیلې په انتخاب کې ده. بالکل د هدف روښانه کول به د لیبرونکو توقعات سم کړي او له هغوی سره به مرسته وکړي چې له ویډیو څخه سمه ګټه پورته کړي. کله چې یو څوک په یوټیوب کې یو څه لټي روښانه سرلیک او توضیحات د دې لامل کیږي چې ستا ویډیو سمه کس ته ورسیږي. دا د یوټیوب د الګوریدم لپاره هم مهمه ده. نو په عمل کې دا کار څنګه کیدای شي؟ یوازې د ویډیو په سرلیک کې بدلن راوستل به کافي وي؟ سرلیک ډیر مهم دی خو یوازې سرلیک کافي نه دی. باید په سرلیک او توضیحاتو یا ډسکرپشن دواړو کې وضاحت ورکړل شي. د مثال په توګه که موخه د حافظې تکرار وي نو سرلیک داسې کیدای شي: سورة البقره د مراجعې لپاره ګړندې تلاوت حدر. دلته د مراجعه او حدر کلمې په مستقیم ډول حافظانو ته اشاره کړي. او که د هغو کسانو لپاره وي چې وخت یې کم دی نو بیا دل به سرلیک او توضیحات باید د هغوی حالت په نښه کړي. سرلیک په یو ناسته کې د ټول سورة البقره تلاوت او په توضیحاتو کې لیکل کیدلی شي د هغو مصروفو ورونو او خويندو لپاره چې غواړي د کار یا سفر پر مهال په لنډ خیات کې د ټول صورت له برکتو برخمن شي. دا ډلې ژبه له لیدونکي سره شخصي اړیکه جوړوي او هغه ته ډاډ ورکوي چې دا ویډیو د دې لپاره جوړ شوی دی. دا کوچړو بدلون به د کار ارزښت لا زیات کړي. نو د نن ورځې د خبرو لنډیز داسې شو چې دا یو ډیر کټور کار دی خو د لا ښه کولو لپاره یې درې مهم اندازونه شته. هو، لومړی دا چې د تلاوت په صورت کې د آیتونو له محتوا سره سمه هوښیارانه بدلون راوستل شي ترڅو یې احساساتي اغېز زیات شي او له یو ډولوالې څخه وځي. دویم دا چې په ویډیو کې د نرمو او غیر مزاحمو بصري نشو پر ورزیاتولو سره اوریدونکو ته په دې اوغړ تلاوت کې لارښوونه وشي لکه د موضوعاتو سرلیکونه یا یو موضوعي پر مختبر ترڅو اوریدونکو خپل موقعیت له لاسه لاور کړي. او دریم او شاید تر ټولو مهم دا دی چې د غرندي تلاوت ځانګړې موخه او مخاطب په سرلیک او توضیحاتو کې روښانه شي. دا به نه یوازې د لیدونکو توقعات سم کړي بلکې د لیکار ارزښت به ځانګړې مخاطب لپاره نور هم زیات کړي. دا ټول ډیر عملی او ګټور پیشونیزونه دي چې کولشي د غوره کار لا هم غوره کړي. مونږ هیله لرو چې دا ټوکې زموږ له اوریدونکو په ګټور تمام شي. او کله چې تاسو په خپل کار کې دا بدلونه راوستل مونږ تاسو هڅو چې هغه بیا مونږ ته راولېږي ترڅو یو ځل بیا یې په ګټه وڅېرو او وګورو چې څنګه یې اغېز ښه شوی.